السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو معززینو دوستانو، امید لرم چې تاسو ټول بخیر او د صحت په جامه به او چې په هر ځای کې الله تعالی مو خوشحال لره، سلامت لره، کامیاب او کامران لره. یو ملګری او دوست تپوس کوي او وایي چې په خوب کې اذان کول څه تعبیر لري. یو کس دی هغه راشي جمعه ته راغی او اذان یې وکړو، یا په یو دروړه باندې دی، یا د مانځه ټیم دی، یا بې مانځه ټیم دی، دی اذان کوي. د دې اذان به څه تعبیر وي؟ ګرانه دوسته، څوک هم چې په خوب کې اذان کوي نو یو خو دا چې د اذان نه خوښ وي، او چې کوم شی تا په ژوند کې او په ویښه باندې خوښ وي هغه په خوب کې سړي ته ښکاره کیږي. محبت ته د اذان سره، او دا ډېر ښه صفت دی. دویم نمبر دا چې کیدای شي ته مؤذن وي، په ویښه باندې اذانونه کوي نو په خوب کې هم درته ښکاري. دریم نمبر دا چې اذان کول په خوب کې دا معنی چې ته به خلکو ته سمه لار ښایي، خلک به دین حق طرف ته راغواړي، تا په وجه به خلکو ته ښه لاره میلاویږي، د تا په وجه به خلکو ته کامیابي میلاویږي، کامرانی میلاویږي، او ته به د حق دپاره یو لوی داعي او ښه والی جوړیږي. خلک به دین حق طرف ته راغواړي. په خوب کې اذان کول معنی دا و چې ته خلکو دپاره هادي رهنمای، خلک ښې ته راغواړي، امر بالمعروف کوي، نهي عن المنکر کوي. نو چې څوک هم په خوب کې اذان کوي یو خو به الله عزت ورکوي، ځکه په حدیثو کې راغلي چې په ورځ د قیامت باندې به د مؤذنینو دا هغه چې وي څټونه دا اوچت وي. مطلب دا چې مؤذنین به ښکاره ښکاري، څټونه به داسې اوچت نه چې بدشکله به وي، یعنی خلکو کې به ښکاري. او د بلال حبشي رضی الله تعالی عنه په جلوس کې به روان وي. بلال حبشي به مشر وي او دوی به ورپسې روان وي. نو په خوب کې اذان کول ډیر ښه تعبیر دی. چې چام دا خوب لیدلی دی دا انسان نیک سیرت دی، ښه کردار والی دی، خلکو ته به خیر رسیږي، امر بالمعروف به کوي، ترقي به الله ورکوي، اذان سره مینه ده، د الله نوم سره مینه ده، الله پاک په ژوند کې عزتونه ورکوي او الله پاک به آخرت ښایسته کوي. دا یو تعبیر چې تاسو ته بیان شو. الله تعالی مو خوشحال لره. جزاکم الله.